د پی ټی آی د حکومت دومره بې غیرته حکومت دی که نه او دونه بې غیرته خلک پکې راغلي د شاخې تاقې دامن پکې دا میمیګان امبیګان راغلي دي که نه چې په 12 کاله کې دې د خرکوس زامنو د بې اوقاته زامنو د ریسکو سیستم هم برابر نه که د سواد د یو ادارې یو سیستم یې برابر نه که بس د بې غیرته بچي دي د پی ټي آی هر یو ایم ایل اے ام پي اے روره پیسې راوړي او په جربونو ځمکې پې ځان لالي ولې موږ د پاکستان نه یو یا د خرکوس زامنو یا د نسړي زامنو ای زما پوښ ته دا درخواست ده چې دا د نسړي زامن دا الټه ځوړن کې زمونږ وینې دي ایسکلي دي تاسو خو به خیدر خان پسې لګیا وي چې دا وکړه او د هغه وکړه ظالمه په 12 کاله کې هر کال د سواد داسې راځي د دنیا پښتانه پکې غر کېږي تباه کېږي تاسو چېرته د ریسکو سیستم برابر نه کړ د نسړي زامنو 12 کاله ستاسو په کېبیکې کې حکومت شو زه خو نور څه هم نه یم خو لم بچي تباه او برباد کا لم ذلیل او رسوا کا ای د پی ټي آی مینېګانو امپیګانو زه نور څه هم نه وایم زه به دې بېله قرآن رالم او خانه کعبه کې به ودرېږم چې د دې نه پس د پی ټي آی مینېګان امپیګانو له اوټ مه ورکوئ دا دې خدای تباه کړي دا دې خدای ذلیل او رسوا کړي خدای دې خلاق دې امینو کې ملګرو د دې د لاسه د دنیا پښتانه تباه او برباد شو دې دونه نشي کولی چې دا پښتانه چې کوم شهید شوي دي او د بونیر په خوړونو کې پراته دي چې دا راوباسي امینو کې یا الله دې تباه کړي